چې د سفر شرعي مسافت یعنی فاصله څومره ده چې په هغې کې به مونځ د 4 رکاتو په ځای 2 رکاته کېږي. نو شرعي سفر هغه دی چې بنده د خپل کور کلي نه 2.8 کیلومیټر لرې د تلو اراده وکړي، کم از کم 2.8 کیلومیټر، زیات نه زیات چې هر څومره وي. نو چې دی د خپل کلي د آبادۍ نه بهر شي نو دی مسافر شو. اوس 4 رکاتیز فرض مونځ به 2 رکاته کوي. په لاره پتلو او پراتلو کې دی مسافر دی، 4 رکاتیز فرض مونځ به 2 رکاته کوي. او د سنت حکم دا دی که ګاډي ورته نه ودرېده نو سنت دې پرېږدي، که ګاډي ودرېده نو سنت دې وکړي. بیا چې کوم ځای ته دی ورسېده نو په هغه ځای کې به دی څومره وخت ایسارېږي. نو که دی کم از کم 15 ورځې یا د دې نه ډېر ایسارېږي نو دی به په هغه مقام کې مقیم وي، مونځ به پوره کوي. او که د 15 ورځو نه کم په دغه مقام کې دی ایسارېږي نو دغه ځای کې بیا هم دی مسافر دی. 4 رکاتیز فرض مونځ لکه د ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن 2 رکاته فرض به کوي او سنت او وتر به پوره کوي. او د سحر او د ماښام 2 رکاته فرض او 3 رکاته فرض دی کې په سفر او حضر کې فرق نه راځي.